یاره زه به اوس بس مورې کله چې دې نوسو ته ګورې نو بس ووایم الله به څه کار و او موږ ډېر خدای صبر راکړي څه ووایم کتونکو الف خان شرپو یم او یو وارې بیا د هغې مور خوا کې ناست یم او ما یې د مور به سلام هم وکړم او پرون د حمزه مور زمون خور د الله دې خوشحاله ساتي ما له وړو غوړي رولېږل نو ما بېګا سوچ وکړو چې یاره دغې وړو غوړو کې لږه حصه چې کومه ده د هغې مور وکړم د نن نه 3 کاله مخکې د دې ماشومانو پلاران 3 پلاران 3 وروڼه د دې مور 3 بچي او د دې 8 ماشومانو پلاران چې کوم دی هغه وویشتلی شو کیس روان دی عدالت کې و دوی په مضبوط دی په کیس باندې کله چې د ډي پي او عرفان الله خان زه ذکر کوم نو هغه چې زه دې ځای ته راشم نو د هغې ذکر کوم اوس مردان ته را ټرانسفر شو نو هغه ټیم کې د هغه پیریډ و او ډېر ښه کومک او مرسته چې کومه ده دې متاثره خاندان سره یې کړې ده خو کتونکو دا متاثره خاندان چې 3 کاله مخکې خلکو ډېرې وعدې وکړې خلک ډېر رالل موږ به دا کوو موږ به دا کوو د هغې نه پس دا خلک ایر شو زه د مور جذبې ته سلام کوم چې څه خپل اړي موړي ده یا ویر وي هغوی له حکومت ډېرې زیاتې پیسې ورکړې نو حکومت څه پیسې ورکړې سرکاري نوکرانو 15,000 روپۍ میاشت ولې راځي په 15,000 روپۍ میاشت کې 4 تورسرې 8 ماشومان د هغوی خوراک څښاک 4 پولیسوالا د هغوی خوراک څښاک د هر څه دین انکار نشته دی دلته اگر چې دوی له غارت ورکړی شوی دی ډېره ښه خبره ده دوی له تحفظ ورکړی شوی دی ډېره ښه خبره ده دوی له د هغې بچو په ځای نور بچي ورکړی شوي د پولیس په شکل کې ډېره ښه خبره ده خو د ګټې وټې څوک نشته دی دغه بچي سبق وایي د ګټې وټې هېڅوک هم نشته زمان علاوه لکه نن هم خو زه راغلی یم نو دا ما ته چا نه دي ویلې چې یاره مور له څه یوسه ما سره احساس و د دوی د دې ماشومانو دا چې زه وینم نو ما سره احساس شته دا په دې کلي علاقې باندې فرض جوړېږي خو بس بدقسمتي د خلکو نه هغه لاشه وتلې ده چې څوک د چا مدد وکړي هغه ګرمه چې وه هر څوک ګرم و د هغې نه پس 3 کاله شو بیا چې کوم دی نو څوک تپوس نه کړي دا دې روژه کې زما دویم ځل دی چې اوله یو سیزن یې راغلی خو بیا هم دوی هغه ژوند روان دی مورې په خیره مورې څه به وایې بس زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم او خدای م خوشحاله بال لره تعالی دې خدای ژوند او روغه سټه درکړي چې زموږ تپوس کوي او هر چا چې دا خیرات دغه کړي د هغې دې خدای پاک دا خیرات قبول کړي هغې له دې خدای پاک د دې هیوادونه یو بد به ورکړي او خدای دې ورسره ډېر خوب کړي الله دې ولې دې هیوادونه ورکړي او زموږ د غریبانو بېوسانو سره چې څوک موږ دغه کوي موږ سره خو چا څه کړي مې داسې ظالمان ډېر ملم خانه زه به تا ته څه ووایم دا ویله دا خبره د دې خبرې ځای نه دی موږ ته نه دي را رسېدلي او هغه موږ ته نه دي را رسېدلي خو زه بس ضرورتمند خو یم خدای خو شته که نه هغې تپوس ځای شته دی که نه ضرورتمند یې لکه کتونکو دې پسې نه کوو لکه زه ګوره دې ځای ته رالم که نه په دې میاشت کې زما دویم ځل دی که نه هغه ورځ رالمه څه مې روړو مور ته مې وښودل دا مې نه دي ویل چې چا راکړی وي نه د خپل دا نن چې کوم دی دا یو کراچۍ کې یو خور ده خپل کوروالا ته ویلو چې دا وړه غوړي چې کوم دی دا به الف خان شرپو له ورکوي بل چا له به نه ورکوي یعنې هغه خور دا هم نه دي ویل چې هغه مور له پکې څه ورکوي خو دا به هغه له ورکوي ما سره د احساس و چې د هغه خور خیرات چې کوم دی په ډېر ښه ځای کې ولګېدو چې څه پکې د دوی نصیبه وه پکې ما دې مور له خدای پاک راکوي هغه زموږ نصیبه بل څوک نشي خوړی خو بس داسې خلک شته خلک شته دی او خو بس زه د عرفان الله خان او د جي پي او نعیم خان او د ډېرو خلکو کوم چې څوک موږ سره ډېر لاس امداد کړي زموږ یې ډېر خیال ساتلی زموږ یې تپوس ته پوښتنه اوس هم کوي او زه ډېره شکریه ستاسو د ټولو د هغې مشرانو ادا کوم زموږ یې ډېر خیال ساتلی موږ سره یې خپله ښه وس طاقت کړی دی زموږ یې ډېر خیال ساتلی دی او اوس هم انشاءالله چې زموږ خیال ساتي دا داسې یو بېوسه کور دی یاره زه به اوس بس مورې کله چې دې نوسو ته ګورې نو بس ووایم الله به څه کار و او موږ ډېر خدای صبر راکړي څه ووایم
د مور له صبر دعا کوي. دا مور په زړه باندې سوری سوری ده. ښه درد کښې خو بس بیا زه خدای پاک نه یو صبر غواړم، همت غواړم، طاقت غواړم. یا الله تی بس هر څه ته کې زمونږ بدلنې هم ته اخلي، مونږ له هغه رزق هم الله ته راکړې د هر طرف نه چې خدای پاک زمونږ یو رزق مقرر کړي هغه بل څوک نشي هغه شی بغیر زمونږ نه. هغه مونږ له دې کور ته که تاسو وي که بل څوک وي که بل څوک وي الله دې هغوی سره ټولو سره ښه وکړي. اوس څوک راغلي روژه کې هسې مورې څوک روژه کې یو دغه راغلی یو کس دی هغه انګلینډ کې دی یو ښځه ده هغه هم دغه شانتې ده هغې یو ورور دی څه ځای کې دی نو چې نوښار دی که څه دی دغه جینۍ بیا موږ له هغه ورور ما نه لمبر واغوښتو هغې بیا ما ته کال وکړو نو موږ سره لکه خبرې مبرې ډېر وشوې که نه خو ځای لرې به زه هغې په خبرو هم نه پوښتنه نه دي یو بابا چې هغې باندې پیسې راکړې وې یو بابا دی زه ورته روح بابا وایم هغه د هغې څه رشته کې هم دی کلیوال هم دی یا لکه هغه موږ د هغه بابا خو تا ته ما یاد کړی و که نه دې روژه کې څه راوړو نه بابا نه دي راوړی د هغې دغه جینۍ راته زه یادوم هغې موږ له څه روړو الله دې خوشحاله ساتي الله دې هغوی له اجر ورکړي خو دې روژه کې کتونکو دې له څوک هم نه دي راغلي ډېر زیات ضرورتمند دي ولې دا بچي یتیمان هم چې کم دی نو اختر به کوي او اختر به چې کم دی نو خو دغه دی ها دغه دا چې کوم دی که نه دا به اختر له ځان لږ دی ته که نه او دا به چې کوم دی که نه دا به ته اختر له ځان لږ دی ښه صحیح ده که نه میله کې به دغه کې دا به ته ځان له اختر لږ دی او دا به چې کوم دی نو ته ځان له اختر لږ دی او نور څو پاتې شو ښه نو دا هغه دا نه دا به د اخور له ورکړي صحیح ده او بله به کې د کوم یو ده 2 3 4 دا مورې دا به هغه نوره له پکې ورکړي صحیح ده دا د دوی دا اختر شو او بس د ماشومانو ته چې ګورم نو ډېر زیات خفه شوم اوړه مې و چې ډېر څه ورکم ډېر څه ورکم د پلار مینه خو موږ نشو ورکولی او نه تره شته نه بل څوک شته خو کتونکو تاسو ته وایم چې ضرورتمند دي دا علي جان کلي کې چې چېرته هم چا نه تپوس کوي هغه کور ته ځو چېرته چې په 3 کاله مخکې په روژه کې 3 وروڼه په یو ځای ویشتلي شوي نو تاسو ته بیا 100 زر ښیي ور به ووښئ پولیس والا به یې دغه کړو دا مور ته به اواز وکړئ یو ماشوم به روزي په خپل لاس به د مور له یادې دغه له څه به ورله ورکړئ ستاسو خو چرې خدای پاک درکړې ده الله سره تجارت وکړي د دې مور خبره وي زما بچو خلکو له ورکړو ما ته راواپس کېږي تاسو چې کوم دي د دې بچو په سر لاس کې دی د دې بچو الحمدلله تعلیم خو ښه روان دی که نه تعلیم روان دی او تعلیم دی پرایویټ سکولونو اوس هغه استاد سره خدای خو کې هغه پیسې نه دي او چې دا ماشومان دي زه به د دې پیسو ته څنګه لاس ونیسم هغه سر جي وایي که نه دا واړه د دې یتیمانو پیسو ته به څنګه لاس ونیسي الله دې ورسره خو کې موږ له دعاګو یو او بل دا چې 15000 روپۍ نوکرانو راځي د میاشتې که نه دغه پنشن دوی وي سرکاري وي ډېرې پیسې دوی اخیستې دي تاسو موږ له چا راکړي سرکاري پیسو نه موږ څه خبرو یو ښه کم دی خو دغه زماره بچو خو داسې زاړه لکه ډېر عمر نوکران خو نه وو که نه چې لکه ډېر پنشن یې جوړېده یا څه جوړېده یا څه دغه پنشن به لرئ موږ له خو سرکاري پیسې نه خو دغه پنشن څه جوړېږي دغه خو موږ ته پته نه لګي که نه دغه چې جوړېږي د خپلو بچو دي چې د چا دي کتونکو ضروري مدد وکړئ یو کې خو سرکاري نه و که نه یو سرکاري پکې نه سرکاري خو نه د ده یو د پلار سرکاري نه ښه نو ضرور یې تعاون کې ډېره مننه کتونکو دې سره سره خو 100 مړي وشي اخري انجام یې روغی پولیس FIR تفتیش د هغې نه موږ هم مطمئن وو دا مور هم مطمئن ده دا خلک هم مطمئن دي او د عرفان الله خان نه مطمئن دي تفتیش هغه شی و د دې د وجې دا خلک وایي که نه وي جج او وکیل پرېښوده نه چې دلته کې د پولیس تفتیش څه یو شي که نه نو څوک یې هم نشي پرېښودی مړي چې خرڅېږي دغه تفتیش دا دلته چې مشران ناست دي دا یې خرڅوي خو چې 100 مړي وشي اخري انجام یې روغی مور بالکل تیاره ده چې دا خبره حل شي د هرې روغې چې کوم دی څه شرایط وي او په څه طریقه باندې کېږي الله دې کی چې دوی دا کور خدای پاک روغ کی او انشاءالله دې کې هم کوشش کو چې دا کور روغې طرف ته لاړ شي ځکه چې نه د ماشومانو ته کتې شو دا تنکي ماشومان دی الله پاک دې راته کامیاب کی
او مرګ حق دی د مرګ نه تېښته نشته دغه نوره ونه په دې دنیا باندې او دا مور هم بیماره ده دا چې تر کومې ژوندۍ نورې تور سوي دي طاقت ورکړی دی که نه دي چې ماره بچو یوه ګنټه سره د جن نشو برداشت کولی وختي دي رانغی دا چلو شو رانغی دا چلو شو رانغی ولې یو ته به مې توت ووایي ولې رانغی څه چلو شو رانغی اوس هغه صبر له خپل زړه په خپله ورکوم تسلي زه خپل زړه په خپله ورکوم او په خپله ولې ورکړې چې تو ماشومانو ته وګوره بیا دغه تورسرو ته وګورې دې مور جذبې ته سلام یقینا دا یو ګنټه و ما نه شو برداشت کولی چې لیټ په شو ټیلیفون نه مې پسې کول اوس ولې رانغله څه چل شو چې یو به راغی بل ته مې لکه ته که دې رانغی چې بل ته مې بل به چېرته لا ورکړي خپل څه کار مار به یې کوو د دې منظومې شل مړو شي اخیرا جامې روغی ستاسو مطالبې دغه باندې مسله حل کېږي بس علم خانه خدای دغه وکړي چې پکې زمونږ خیر وي زمونږ پکې خیر بې خیره سوال هم چا نه کوم او له خدای نه هم نه کوم ځکه چې الله دې خپل چې کوم الله ته روغ وي او زما پکې خیر وي د دې ماشومانو زه هغه سوال کوم داسې د غم نه کوم او بس هر چاته پر چې دا یو بېوسه ده ماشومان دي داسې نشي کولی بس بېوسه سره خو تا سره تا سره علاقه ودرېدله د ظلم سره م علاقه ودرېدله پولیسو م انتظامیه هم هر څه خو بس شل مړو شي اخري انجام یې روغی په داسې دغه وي مشران د پکې رامخکې ته شي او چې دا خبره ځای ته ورسوي نور ظلم به په تا نه کوي هر څه کولی شي مورې هر څه کولی شي خدای پاک هر څه کوي د الله بس مورې په دغې خو باس نه کوو که نه چې زه ګوره دا ته چې کله ووایې چې زه مورې ته وګوره خبره کوم ته چې دا خبرو کې چېرې زه بېوسه یم یا کمزور یم یا دی یم نو دغه روغه د مجبورۍ وي خو تا یو خبر وکړه چې شل مړو شي اخیرا انجام یې روغی چې کومې خبرې وي کومه طریقه کار وي په هغې باندې کېږي نو بس روغه کوو نو بالکل یې کوو الله دې دوی ته خیر پېښ کړي او دې خاندانه د دوی رشته دارو ټول په دې کې ډېر زیات وکړېدل نو الله دې خیر طرف ته دا خبره بوځي ډېره مننه